الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى أيضا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا صدق الله العظيم. زما عزتمندو ما ستاسو په وړاندې د قرآن کریم آیاتونه دا ولوستل. الله رب العزت ډېر لوی انعام دی او اکرام دی چې الله رب العزت ما او تاسو په انسانانو کې پیدا کړو او بیا د هغې نه هزارها کربها شکر او انعام دی او اکرام دی د الله رب العزت په دې خبره باندې په ما او تاسو باندې چې الله رب العزت ما او تاسو ته دین اسلام اونته لوی نعمت را نصیب کړی دی. یقینا په دې باندې ما او تاسو څومره شکر ادا کړو دا کم دی. ځکه که ما او تاسو لږ سوچ وکړو که نه چې انبیاء کرام عیسی علیه السلام چې خواهش کړو چې یا الله ما د دغه پیغمبر امتی کې، نو هغه بیا آخري وخت کې هغه ځان له یو خبره اوږده خو لیکن عرض دا کوم زما عزتمندو چې دین اسلام یو ډېر لوی نعمت یو ډېر لوی احسان دی د الله رب العزت په ما او تاسو باندې. ځکه چې انبیاء کرامو د دې خواهش کړی دی چې موږ ته دغه نعمت دغه میلو شي دغه احسان دی الله رب العزت را سره وکړي. نو یقینا ما او تاسو له بغیر د غوښتنې نه دغه څیز را کړی دی. ما او تاسو ته غوښتې نه دي، نه مو ورته درخواست کړی چې یا الله انسانان مو پیدا کړه او نه مو دا درخواست کړی چې یا الله ما د نبي علیه صلات وسلام په امت کې پیدا کړه. دا د الله رب العزت یو ډېر لوی احسان او اکرام دی ما او تاسو سره. خو لیکن زما عزتمندو د سوچ مقام دی. ما او تاسو له دا زندګي را کړې ده چا؟ زما رب، زما الله، زما مالک، زما خالق الله رب العزت را کړې ده. خدای را کړې ده څه دپاره ده او دا همیشه تن ده او که نه دا ختمېدونکې ده. په دغې خبرو باندې لږ غور و فکر کول. خو لیکن ما او تاسو نن سبا ده دنیا په محبت کې دومره ورلاندې شوي یو چې بس زموږ نه دا ټولې خبرې ایرې شوي دي چې یاره زما د زندګۍ مقصد څه دی، زه د څه دپاره پیدا شوی یم، زما دا زندګي همیشه تن ده او که نه دا ختمېدونکې. دا خبرې زما ستاسو نه ایرې دي. د ټولو نه ډومبنې غور و فکر په دې خبره چې ما له الله رب العزت دا زندګي را کړې ده نو دا همیشه تن ده او که نه دا همیشه تن نه ده. ځکه چې ما او تاسو هر ورځ په دې خپلو غوږونو باندې اعلانونه اورو په پلانکي ځای کې پلانکي وفات شو، پلانکي وفات شو. دغه شانتې ما او تاسو په خپلو سترګو باندې ګورو چې پلانکي دفن شو، پلانکي دفن شو. دا زما او ستاسو مشاهدې نه دا خبرې اوزي هر ورځ. په دې باندې زما او ستاسو یقین دی چې زما او ستاسو دا زندګي چې کوم دی دا همیشه تن نه ده. یو ورځ به ما له مرګ راځي. ځکه چې د الله رب العزت اټاله فیصله د الله رب العزت اعلان کوي کل نفس ذائقة الموت. هر نفس چې کوم دی دا به د مرګ ذائقه خامخا څکي. زما عزتمندو یو واقعه دا ذهن ته راله، عجیبه منظر وي زما عزتمندو چې کله د قیامت ورځ قایمه شي. روایتو کې راځي چې کله د قیامت ورځ قایمه شي الله رب العزت به اسرائیل علیه السلام ته وفرمایي اسرائیل څوک باقي دي؟ هغه ورته وایي چې یا الله هر څه فنا دي، صرف مقرب فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل او اسرائیل او تا یا الله ته باقي. بس دغه باقي دي، نور هر څه فنا دي، ختم دي. الله رب العزت به ورته وفرمایي د جبریل نه روح واله، جبریل ختم. او کم منظري بیا
ټول مقرب فرشتي. بیا حتی الله رب العزت به وفرمایي د خپل ځان نه روح ختم کا، روح واخله. اسرائیل علیه السلام به د خپل ځان نه روح اخلي. دا به کوم منظر چې بیا کله دغه اسرائیل علیه السلام هم ختم شي، نو الله رب العزت به اعلان وکړي چې نن چې کوم دی بادشاهي د چا ده، نن د چا زور دی. بیا به په خپله وفرمایي چې بادشاهي چې کوم دی لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا، الواحد القهار. دا هغه زبردست او مضبوط واحد لا وحده لا شریک ذات بادشاهي ده. زما عزتمندو د هر سبا عرض دا کوم چې زما استاسو دا زندگی دا فنا کیدونکي، دا هر چیز فنا کیدونکي ده، صرف واحد د الله رب العزت ذات باقی وو، باقی به خو لیکن د خپل زندگی مقصد پیژندل دی. نو ما او تاسو د خپل زندگی مقصد پیژندو نو یقینا چې همیشتن کامیابی ده. ما او تاسو لږ رستو لړ شو کنه او د صحابو په دور باندې لږ نظر واچو، نو یقینا ما او تاسو ته پته ولګي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع د دین اسلام ترانه نوتل، د دین اسلام دایرې ترانه نوتل، دا ډېر لوی چې اعزاز او اکرام دی. ځکه لږ د صحابو په دور باندې نظر واچو چې چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین اتباع وکړه، هغې کوم ځای ته لاړه، او چې چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین پرېښوده، هغې کوم ځای ته لاړه. په دغې باندې لږ سوچ کول پکار دی. ځکه چې قرآن فرمایي اليوم نختم علی افواههم، نن سبا چې ما او تاسو څه کوو که نه، ما او تاسو یې بېدریغه کوو. نو ما او تاسو دا سوچ نشته چې یاره د دې به ما سره حساب کتاب کېږي، زما نه به تپوس کېږي. ګوره نن سبا زه د سترګو د لذت دپاره زما خواهش دا غواړي چې یاره زه غلط کتل وکړم، سترګو دپاره د سترګو خواهش، د غوږونو خواهش دا دی چې یاره زه میوزک یې اورم او غلط اورېدل وکړم، د لاسونو دغه شانتې د هر اندام. خو لیکن ګوره دلته که په ما او تاسو باندې یو څیز ثبوت شي که نه، نو زه په ژبه باندې دروغ ووایم، زه په خوله باندې دروغ ووایم، یاره د هغې نه ځان بچ را بچ کړم. خو لیکن د قیامت پر ورځ به معامله بدلې. د قیامت پر ورځ الله رب العزت به اعلان کوي اليوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. د قیامت پر ورځ به الله رب العزت فرمایي زه په خولو باندې مهرونه ولګو. بیا به دا ني چې یاره ما دا پلانکي کار نه دی کړی، دا خو ما نه په غلطۍ کې شوی، نه په دغه ورځ باندې به الله رب العزت په خولو باندې مهرونه لګولي. او الله رب العزت فرمایي چې په دغه ورځ باندې او په تاسو باندې ستاسو د لاسونه، ستاسو خپې، ستاسو اندامونه دا به در باندې ګواهي کوي. که ته ډېر هم چې ما دا پلانکي ګناه نه وه کړې، ستا ګوتې ستا لاسونه دا به ګواهي کوي چې او په ما دا ګناه شوې ده. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان نیک عمل وکړي نو په هغه باندې څلور څیزونه ګواه شي، او یا د دې برعکس ګناه وکړي په هغه باندې څلور څیزونه دا ګواه شي. که ما او تاسو ګناه کوو که نه، نو هم په ما او تاسو باندې څلور څیزونه ګواه دي، او که ما او تاسو نیک عمل کوو هم په ما او تاسو باندې څلور څیزونه ګواه دي. هغه کوم دي؟ هغه زما او ستاسو اندامونه چې څنګه الله رب العزت فرمایي که نه چې وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. تاسو چې څه کوئ، څه مو کړي دي، په هغې باندې به ستاسو اندامونه ګواه وي. نو یو اندام ګواه شو. دویم چې کم ځمکه باندې ما کم کار کړی دی، نیک عمل مې کړی دی، خوا بد عمل مې کړی دی، هغه ځمکه به پتا باندې ګواهي کوي، هغه ځای به پتا باندې ګواهي کوي چې د په ما باندې دا نیک عمل کړی دی یا را باندې بد عمل کړی دی. دریم نمبر چې ما او تاسو سره کرامن کاتبین، ښې اړخ ته او ګس اړخ ته چې کومې فرشتې دي دا په ما او تاسو باندې ګواه شو. درې او څلورم نمبر چې کوم دی
زما استاسو نامه اعمال. زما عزتمندو دا سلور گواهان شو په ما تاسو باندې، خو لیکن اوس د دې برعکس خبره کوم زما عزتمندو، د هر شي چې کوم دی بیا ما تاسو سره حساب کتاب کیږي، ځکه دا غي اعلان کوي الله رب العزت فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، چا چې د ذره برابرم نیک عمل کړي کنه نو دا هغه دغه به وویني، اجر او ثواب به وویني، هغه به مو ویني. نو اوس عرض دا کوم زما عزتمندو کم سړي چې نیک اعمالو کو سلور په گواهان شو، اوس دغه نیک عمل به د فایده سي د تقوا د الله رب العزت نه د یاري د فایده سي دته دا غیم الله رب العزت اعلان کوي ان للمتقین مفازا. الله رب العزت سوی ان للمتقین مفازا. الله رب العزت وی د متقیانو د پاره زمانه د یریدون کی خلقو د یریدون کو خلقو د پاره سدي کامیابی دي، کامیابی دي، کامیابی زما عزتمندو اغا داغه احاطه په الفاظو کې نه کیږي، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې کم سړی دا الله رب عزت نه یریږي کنه زما استاد ایمان دالي چې ما تاسو ځان د ګناهونو نه بچ کو د څه د وجه د الله رب عزت د قهر او د غضب د وجه چې الله رب العزت ناراض نشي، اسنه ناراض شي نبی ابو زما ځای کم ځای جهنم. زه اکثر دا خبره کوم کنه چې جنت مسپلندو الفاظو کې د جنت دغه د دی کنه تعریف چې په کوم سیز باندې الله رب العزت د خپل انعامات او احسانات دغه کړي اختتام کړي دی او بالکل حد درجه ته رسول دي کنه هغه ته وي جنت، او په کوم سیز باندې چې الله رب العزت د خپل قهر او غضب اختتام کړی او حد درجه ته رسول هغه ته وی جهنم. نو کوس ما تاسو ځان بچ کو دا ګناهونو نه رسد وجه چې الله رب العزت جهنم نه بچ کی، او کوم تاسو نیک اعمال کو نو هغه رسد وجه چې ما تاسو الله رب العزت جنت ته بوزي. نو جنت یو داسې زید زما عزتمند چې الته د خواهشاتو تکمیل دی، بیا الته د خواهشاتو تکمیل دی، خواهشات نه پوره کیږي خو لیکن الته به الله رب العزت پوره کوي. په دنیا کې خواهشات نه پوره کیږي او الله رب العزت په جنت کې بیا د مستاسو خواهشات پوره کوي. یو عجیبه خبره مې ابرز وکتله، ما تاسو اکثر ورغنا او اکثر الله رب العزت جنات تجری من تحتها الانهار، جنات تجری من تحتها الانهار زه په کلم چې د متقیانو او د نیکو خلقو نغه دی کنه الله رب العزت تذکرہ کړی دا. نو الله رب العزت تذکری کې سوې جنات لهم جنات تجری، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، دا غي لپاره باغونه دي، دا هغه کې دا غي لاندې به بهيږي نهرونه. نو ما تاسو عام طور سره زموږ ذهن کې یو داسې خبره چې لګا دلته دا څنګه نهر وي کنه نه دا هغه داسې نهرونه نه وي، خو لیکن یو سوال ذهن ته راځي چیرې دا نهر به وي د کوم ځای نه، دا بسنگ اللہ رب العزت جاری کړي. نو مفسرین حضراتو لیکلی چې دا چې کوم دی دا نهر دا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور نه جاری وي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور نه به جاری وي او د هر امتی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی هغه ته وتلی او دغه سلور نهرونه به وي د پیو، د شرابو، د اوبو، د شاتو، دغه نهرونه وي او هر او زما عزتمندو په ابتدا کې ما عرض وکړه چې دین اسلام یو ډیر لوی انعام دی او احسان دی د الله رب العزت ما او تاسو باندې ښه. ځکه چې ما کله دا خبره وکتله او مې ریدله نو یقینا چې ډیر زیات حیران شو. دغه نهرونو سرچشمه بسی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور او هر امتی کور ته وتلی دغه سلور نهرونه، او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هر امتی د کور نه چې کوم دی د پیغمبرانو کورونه ته دغه تلیخه مخکې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي کنه دا زموږ تاسو انعام دی، اعزاز دی، اکرام دی. زما عزتمندو ما تاسو خپل ځان وپېژنو، د دین اسلام اهمیت وپېژنو چې ما تاسو له الله رب العزت څومره لوی انعام را کړی، څومره لوی احسان را سره کړی دی. ما تاسو دغه نه خبر نه یو او بس زندگی د تیروي بس چې څنګه تیر شو بس خدا تیر شو. نه زما عزتمندو
لږ سوچ وکړو لږ فکر وکړو زما دا زندګي دا د څه دپاره او دا به زه په کوم نهج باندې تېروم نو چې ما او تاسو په دغه نهج باندې زندګي تېره کړو چې یاره دا زندګي چې کوم دی الله رب العزت راکړې ده الله رب العزت به رانادې پوښتنه کوي نو چې کله زما ذهن کې دغه خبره راشي نو زما هر کار چې کوم دی دا به د الله رب العزت د رضا دپاره یو عربي راغی نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله ما ته د دین اسلام تعلیم راکړه دین اسلام کې څه څه دي ما ته وښایه نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي سره ورته وایي دته قرآن وښایه قرآن ورته زده کړه هغه صحابي ځان سره کینو قرآن شروع شو سوره زلزال ته ورسېده سوره زلزال تذکره ټوله د قیامت تذکره اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره کله چې دې ته راورسېد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هغه ورته وایي زه نور بس زه نور نه ویم نور نه یاد نور نه زده کوم ورته څنګه نه زده کړې دا خو قرآن لا پاتې دی الله رب او نبي علیه الصلاة والسلام راته ویلي دي چې دته قرآن زده که قرآن خو لا پاتې دی د دغې دواړو په دغې خبره باندې تکرار شو هغه ورته وایي چې زه بس ته نه زده کې نو چې نبي علیه الصلاة والسلام لاړ شو نبي علیه الصلاة والسلام مخې ته خبره وکړه نو بس بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام څه فیصله کوي که وایي چې وښایه ورته خو وبښیم درته او که وایي چې نه نو بس به هغه هم دغه خبره خوښه شوه روان شو ورسره لاړ چې کله لاړ نبي علیه الصلاة والسلام ته کېناسته نبي علیه الصلاة والسلام ته دغه صحابي کوم چې استاد و هغه ورته عرض کوي یا رسول الله تاسو وایئ چې دته قرآن وښایه خو لیکن چې کله فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره دې ته رالم ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره دې وایي چې نور نه یاد بس اوس څه وکړم نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل بس دې پرېږده چې دې په دې خبره باندې پوه شو که نه چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره بس دته د زندګۍ مقصد میلو شو زما عزتمندو زما او ستاسو د زندګۍ مقصد دا دی چې ما او تاسو دلته څه کوو که نه د هغې دغه ثمرات به ما او تاسو ته هلته میلاویږي څنګه نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد دی که نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الدنیا مزرعة الاخره دنیا د آخرت پټی دی دلته چې څه کارې که نه هلته به ریبې او یو شاعر وایي که نه چې ګلان کی کاریزونه کاریزې ولګي او دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي یقینا زما عزتمندو نن سبا ما او تاسو د دنیا په دې مزو کې دومره ورغر کیو که نه چې ما او تاسو نه قبر ایر دی آخرت رانه ایر دی حساب کتاب ایر دی د الله رب العزت مخامخ کېدل ایر دی نه زما عزتمندو دا ټول مراحل په ما باندې را روان دي خو لیکن که ما زندګي دلته داسې تېره کړه چې په هغې باندې ما خپل رب راضي کړه نو یقینا چې الله رب العزت اعلان کوي ان للمتقین مفازا دا نیکو خلکو دپاره زمانه د یریدونکو خلکو دپاره چې کوم دی کامیابی ده بیا کامیابی سیده د الله رب العزت رضا ده د الله رب العزت دیدار دی زما عزتمندو یاره دغه به کوم وخت وي چې الله رب العزت خپل دیدار کوي د خپلو بندګانو ته یو روایت کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لړ شي او جهنمیان جهنم ته لړ شي نو الله رب چونکې ما مخکې مرض وکړو چې دا خواهشاتو د تکمیل ځای دی جنتیان به انتهایی زیات خوشحاله الله رب العزت به وفرمایي ای زما بندګانو خوشحاله ټول به یک زبان وي او بالکل خوشحاله وي الله رب العزت به وایي چې آیا زه په تاسو باندې دې نه سوا احسان وکړم سوا یو څیز درکړم
جنتیان به حیران شي چې یاره د دې نه به سیوا احسان او انعام سي. عرض به وکړي چې یا الله آو. الله رب العزت به وي داود علیه السلام راوړي، ورته به وایي چې وایه زبور. هغه به شروع شي، د جنتیان به بالکل مدهوشه شي د هغې په نغه کې، د هغې په خوشحالۍ کې او د هغې په اورېدو کې بالکل داسې شي مدهوشه به شي. بیا به الله رب العزت اعلان وکړي آیا د دې نه سیوا درکم، آیا د دې نه سیوا انعام درکم، آیا د دې نه یو لوی نعمت درکم. جنتیان به حیران شي چې د دې نه به مله سیوا سي، د دې نه به سیوا خوشحالي سي. بیا به عرض وکړي چې او یا الله راکه. تخت به سجو شي او نبی علیه الصلاة والسلام ته به الله رب العزت فرمایي چې راشه سوره یاسین تلاوت کا. سوره یاسین به نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت کی زما عزتمندو. نو بیا به دغه جنتیان به داسې شي چې بس بالکل د خپل خوشحاله اړو صحت به نی بیا به بالکل داسې چې بس پزان به نه پوهېږي، مونږ وایو پښتو کې که نه، بالکل پزان به نه پوهېږي. بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی الله رب العزت بیا به فرمایي ای زما بندګان د دې نه لوی انعام درکړم، د دې نه سره لوی د احسان معامله وکړه. جنتیان به حیران شي یا الله د دې نه به لوی انعام او احسان سي. څه وایي د دې نه لوی انعام او احسان؟ بیا به الله رب العزت وفرمایي درکم د دې نه لوی انعام، درکم د دې نه لوی احسان، وکم در سره دې نه لوی احسان. جنتیان به عرض وکړي یا الله په کار دی راله. وی بیا به الله رب العزت چې کوم دی د هغې نه بعد خپله باندې سوره رحمان شروع کړي. زما عزتمندو سوره رحمان به شروع کړي کم وخت به، خو لیکن زندگی په داسې د نهج باندې راوستل دي چې دغه انعامات حاصل کو. داسې نه من چاهې زندگی تېروم او بیا وایم چې ما ته دغه انعامات هم حاصل شي، نه حاصلېږي. زما عزتمندو حاصلېږي واله چې زه خپله زندگی په هغه حکمونو باندې راولم چې کوم ما ته الله رب العزت ویلي دي، الله به زه هغه ځای ته رسم. دا یقینا د دغې نه بغیر نه کېږي چې زه د الله رب العزت احکامات ومنم. الله رب العزت وایي سوره رحمان دا به خپله تلاوت کړي او بیا به د هغې نه بعد چې کوم دی الله رب العزت بیا به وفرمایي ای زما بندګانو د دې نه لوی انعام او احسان در سره وکم در سره دې نه لوی احسان. حیران به شي جنتیان یا الله د دې نه هم لوی احسان او اکرام څوک یا الله. بیا به الله رب العزت وفرمایي وکم د دې نه لوی احسان، لوی انعام در سره در باندې وکم، د لوی احسان معامله در سره وکم. جنتیان به عرض وکړي یا الله الله رب العزت به فرشتو ته وفرمایي چې لر کې پردې نن زه خپل دیدار کوم خپل بندګانو ته. زما عزتمندو الله رب العزت به بیا ما او تاسو ته دیدار کوي خپل. دا به وختي زما عزتمندو، خو لیکن عرض دا کوم چې د دغې کامیابۍ حاصلولو دپاره خپل زندگی راوستل دي په هغه نهج باندې چې کوم صحابه راوستې وه. داسې خلک چې هغوی به په وړو وړو خبرو په سونو کالونه دشمنۍ به یې کولې او په زرګونو په سونو په لکونو خلک چې کوم دی په هغې کې به د مرګ او د دغه ښکار به شو. زما عزتمندو همیشتن، خو لیکن چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دین اسلام پیغام روړ او کله یې وویل چې انی رسول الله الیکم جمیعا، زه تاسو طرف ته الله رب العزت را لېږلی شوی رسول یم ټولو ته. نو بیا اوس دوه ډلې زما عزتمندو لکه اوس ما مخکې ما رضو که که نه هغه خلک دي ما او تاسو وګورو چې چا د نبي علیه الصلاة والسلام پیغام واخیسته او د نبي علیه الصلاة والسلام خبره یې ومنله، هغه خلک هم دي ما او تاسو وګورو. او هغه خلک هم دي وګورو چې چا د نبي علیه الصلاة والسلام پیغام وانخیسته، نبي علیه الصلاة والسلام خبره یې ونه منله. نو هغې څنګه حالاتو کې د دنیا نه څنګه تلي، د دنیا کې څومره رسوا شو. د آخرت خبرې خو بیا بعد کې کوو، خو لیکن د دنیا رسوایي لومبنې چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دا
اعلان وکړ نو ټول لومبني تر پاسې دغه په کاڼي گزار وکړ. الله رب العزت اعلان کوي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. هلاک دي شدوان لاسونه دا ابو لهب دنیاوی کم جاه جلال کم عہده ور سره، خو لیکن چې کله د دین اسلام احکامات ونه منل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ونه منل، الله رب العزت ورته لاسونه دي هلاک شي. او بیا یو صحابي بارک راځي کنه، صحابي فرمای وی کله چې موږ دین اسلام قبول کړ او کوم خلکو چې ما په موږ باندې ظلم او زیاتې کو، نو هغې ما د مدینې په او د مکې په چوکونو کې ولیدل چې څښا بوی به تېته پراته به مړه به پراتو، زما عزتمن څوک به وله خواله نه ورته. وجه د څه؟ د دین اسلام دا دومره لوی شرف، دا دومره لوی انعام، دې ته یې کم وکتل. ما تاسو له الله رب العزت ډېر لوی انعام، ډېر لوی احسان یې را سره کړی دی چې ما تاسو له دومره لوی دغه را کړی دی، دومره لوی دین یې را کړی دی زما عزتمندو. خو لیکن عرض تا کوم چې د دغې قدر وکړو، چې چا یې قدر وکړه که نه نو بیا هغې له الله رب العزت کوم مراتب ورکړي دي، کوم انعامات دي د هغې، کوم مرتبې دي د هغې. زما عزتمندو روایتو کې راځي د قیامت د سختۍ نه څوک نه دي خبر، هر سړی د قیامت د سختۍ نه خبر دی، حتی تر دې پورې چې دغه به غږ نشي کولی. پیغمبران چې کوم دی هغې به الله رب العزت مخامخ نشي ورتلی، الله رب العزت ته به نشي مخامخ کېدی. نبی علیه صلات وسلام به دعا وکړي یا الله ستا بندګان ډېر زیات تنګ شوي دي، دغه ورسره وکړه، د رحم معامله وکړه او دغه ورسره شروع کړه، حساب کتاب شروع کړه. روایتو کې راځي الله رب العزت به وفرمایي چې ښه څوک رامخکې که د چا نه شروع وکړم، څوک خو به ابتدا کوي که نه، د چا نه ابتدا وکړم، څوک داسې شته چې لومړنی راشي د هغه نه ابتدا وکړم. نبی علیه صلات وسلام به وي لړ شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه به را روان کړي. زما عزتمندو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو مقام دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي ما سره چې په دنیا کې چا د احسان څه احسان کړی دی ما ولې د هغې بدله په دنیا کې ورکړې ده. یو ابوبکر صدیق داسې دی چې د هغه د احساناتو بدله چې کوم دی زه نشم ورکولی، د هغه د احساناتو بدله به الله رب العزت د قیامت پر ورځ هغه له په خپله ورکوي. مقام کم دی؟ الله رب العزت به د هغه د احساناتو بدله هغه له ورکوي په خپله. دا هغه مقام دی، دا هغه مرتبه ده. په څه وجه؟ د نبي علیه صلات وسلام دین یې قبول کړ، د نبی علیه صلات وسلام پیغام یې واخېسته، د نبی علیه صلات وسلام خبره یې ومنه، نبی علیه صلات وسلام کوم دین راوړی هغه یې قبول کړ. نو مرتبه کم ځای ته لاړه، د کم ځای نه کم ځای ته لاړه. وی ابوبکر صدیق رضی الله عنه به را روان کی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه به رستو زور کوي، نبی علیه صلات وسلام به ځان پسې راکاږي مخکې، او نبی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه به رستو زور کوي یا رسول الله زما نامه یا اعمال کې دي، زما عمل نامه کې څه دي، زه به څه ښیم الله رب العزت ته. دغه منظر چې کله الله رب العزت وویني که نه نو روایت کې راځي چې الله رب العزت به وفرمایي ای زما حبیبه پرېږده چې ابوبکر ځي جنت ته، ځکه چې تا دله بشارت ورکړی، زیری دې وله ورکړی په دنیا کې چې ابوبکر فی الجنه، ابوبکر به په جنت کې، ابوبکر په جنت کې. زما عزتمندو دا هغه مقام دی، دا په څه وجه ورته میلاو شو؟ په دغې وجه باندې چې کله دی دغه صحابه د نبی علیه صلات وسلام دین واغېسته، د نبی علیه صلات وسلام پیغام یې واغېسته، نو هغې ته الله رب العزت یو ډېر لوی مقام ورکړه. خو لیکن نن سبا ګوره زمونږ د نفسونه چې کوم دي داسې عادت شوي دي که نه، لکه څنګه چې الله رب العزت په قرآن کې د نفوسو ذکر کړی دی. 3 قسمه نفسونه دي. یو نفس اماره دی،
وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. نفس اماره غدي چې تا په ګناه طرف ته دغه کړي راکاږي، ګناه طرف ته ډېر زیات مایلی. نو زما او ستاسو نفسونه چې کوم دی ورو زمانه دومره او ستاسو نه دومره باغی شوي چې هره خبره چې کوم دی ما او تاسو ګناه طرف ته راکاږي، لیکن ما او تاسو ته باندې څه اثر نشته دی. ما او تاسو ته دغه اړو پروا نشته چې یاره دا زما دا زندګي د څه دپاره ده او آیا د دې به زه حساب کتاب ورکوم نه به ورکوم، او که ورکوم نو آیا ما سره څه دي، څه داسې اعمال مې کړي چې په هغې باندې زه خپل رب راضي کړم. زما عزتمندو که پلار زوی ته ووایي که نه چې لړ شه بچې ټوله رس تېره کړه، د یو ورځې مهلت وله ورکړي، لړ شه بچې رس تېره کړه او داسې کار وکړه چې ماسخوتن راځي که نه چې داسې څه کار دې کړي چې زه خوشحاله یم ستانه. دغه بچی وځي دغه زوی وځي د کور نه او چې کله بار لړ شي نو بار خپل یاران دوستان وویني چې هغوی په لهو لعب کې لګیا دي، څوک یو کار کوي څوک بل، د نه د خپل پلار هغه خبر اړویره شي د سر نه چې یاره ما ته زما پلار څه ویلي، او هغوی سره لګیا شي ټوله رس تېره کړي چې کله ماسخوتن شي او د واپسې ټیم شي او دته دغه ټیم رایاد شي دا ما ته خو زما پلار داسې ویلي چې لړ شه په نن نس کې داسې یو کار وکړه چې په هغې باندې زه خوشحاله شم. زما عزتمندو دته دغه ټایم کې احساس وشي او چې اوس خپل پلار ته مخامخ کېږم زه به څه وایم. یو بچي سره دا احساس شته خو لیکن ما سره دا احساس نشته چې ما له الله رب العزت دا زندګي راکړې د دې دپاره چې په دې کې داسې اعمال وکړه چې زه پرې خوشحاله شم، ما پرې راضي کې، نو بیا چې ما له راشي زه به تعالی انعام در کوم، زه به تعالی تا سره د احسان معامله کوم، خو لیکن ما نه دغه خبره هېره ده. او چې کله ما بیماری راګیر کړي او ما ته پته ولګي که نه چې اوس ټایم کم دی، نو بیا چې کم دی بیا هغه بهترین وختونه زما او ستاسو نه تلي ښه اکثر زه خپلو ملګرو ته دا خبره کوم. زما عزتمندو مونږ دا خبره ډېر په فخر سره کوو، یقینا فخر پې پکار هم دی چې یو سړی په دین اسلام کې خپل ویښته دا سپین کړي. په دې خبره باندې فخر پکار دی، یقینا د فخر خبره ده. او الله رب العزت هم فرمایي چې کوم سړی ما ته په دین اسلام کې خپل ویښته سپین کړي که نه نو ما له دغې سپینو ویښتو نه بیا حیا راځي چې زه وله عذاب ورکوم که نه زه په خپله غوسه کوم نو ما له حیا راځي د داسې سپینو ویښتو نه. الله رب العزت د سپینو ویښتو نه حیا ورځي. دا خبره ما او تاسو ډېر په فخر سره کوو اورو یې علماو نه بار بار مو اورېدلې ده، خو لیکن دلته زه د دې برعکس یوه خبره کوم. ما او تاسو خو دغه اورېدلي دي او یقینا کیدای شي په څه پته لګي ما زاړو سپینو ویښتو ته ونه رسم، ما له په تورو ویښتو کې مرګ راشي، په ځوانۍ کې مرګ راشي، بیا به سي. زما عزتمندو لیکن د دې برعکس خبره کوم. دې برعکس خبره دا ده چې الله رب العزت وایي حیا د سپینو ویښتو نه راځي، خو لیکن عبادت مې خوښ د تورو ویښتو دی. د ځوانۍ په وخت کې مې عبادت خوښ دی. ته ځوانې زور دې شته، الله رب العزت دومره طاقت درکړی دی که په ګناه کې نو ګناه هم پې کولی شي، خو لیکن ته د خپلو خواهشاتو باندې خفه کېدې، ګناه یو طرف ته کې یاره په دې باندې الله رب العزت خفه کېږي، ناراضه کېږي، الله رب العزت نه ناراضه کوم، د الله رب العزت د رضا کار پې کوم. راشي الله رب العزت ته ودرېږي، وژاړې ورته او د الله رب العزت نه وغواړې یا الله دا کومه زندګي مې تېره کړې ده، لږه تېره ده یا ډېره تېره ده، ما ته هېڅ پته نشته، خو لیکن یا الله که په دې کې څونه کمې کوتاهی شوې دی یا الله په هغې راته معافي وکړې، هغه راته معاف کړې. نو الله رب العزت بخونکي مهربانه ذات دی. زما عزتمندو الله رب العزت به یې معاف کوي. عرض مې دا کو زما عزتمندو زما او ستاسو نه اکثر بهترین ټایم تېر شي ښه په ماسخوتن ما او تاسو ته رایاد شي چې کله ګیره کې سپین ولګي که نه او بلکل دا هر څیز نه پاتې شي نو بیا ما او تاسو جومات ته کار ووایو نه. زما عزتمندو چې الله رب العزت زندګي را کړې ده او کله نه په ښه بد پوه شم، کله نه الله رب العزت احکامات
ما طرف ته متوجه شو د هغه وخت نه الله رب العزت بندگی کول پکار دي، د الله رب العزت تابعداري کول پکار دي. داسې نه چې کله بس ما ته پته ولګي چې یاره اوس چې کم دی زه بازار ته تلو نه یم، اوس چې کم دی زما د ګناه طاقت نشته، نو بس ورشه اوس جومات کې کښېنه او لا اله الا الله کوه او الله رب العزت نه معافي. دا هم د الله رب العزت ډېر لوی احسان دی چې الله رب العزت دغه ټایم هم ګورې چاته دا نه وایي چې یو تا خو شپېته کاله زندګي خپل خواهش باندې تېره کړه او اوس رالي اوس ما ته کېناستې. نه، الله رب العزت دغه هر ټایم غفور رحیم ذات دی، ډېر بخونکي مهربانه ذات دی. څوک هم د خپل در نه شړي چې اوس پاسه شابه دا دونه وخت دی زما نافرمانۍ کولې او اوس راځي اوس ما ته سجدې کې اوس زما نه معافي غواړې. زما عزتمندو الله رب العزت ډېر بخونکي مهربانه ذات دی. د بخاري شریف یو ډېر لوی حدیث دی، اوږد حدیث دی، د بني اسرائیلو یو کسو. زما عزتمندو عرض دی پورې کوم چې الله رب العزت ډېر بخونکي مهربانه ذات دی، خپلو بندګانو سره ډېر د احسان او اکرام معامله کوي، ډېر زیات. د بني اسرائیلو یو کسو او ډېر انتهایی زیات ګناهګار، هر قسمه ګناهونه پکې وو چې کله د کلي خلک د هغه نه تنګ شو ټول ورته یو طرف ته شو، د کلي نه وشړو، کلي نه بهر کړ، ورته یې ووځه. کلي نه دی بهر شو، یو ځنګل ته لاړ، په ځنګل کې دیره شو، کم د خوراک څښاک سامان ورسره څه وخته پورې هغه ورسره ختم شو او کلي ته دننه خلکو پرېښودنه. رو 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 د کمزورۍ آثار کمزوري پرې راله، یا د هغې نه بعد دته اندازه وشوه چې یاره اوس مرګ رانږدې دی. زما عزتمندو کله چې الله رب العزت د احسان معامله کوي نو بیا حالات بدل شي. ویده ټولنه اول خپل سر طرف ته چې کله ورته پته ولګي مرګ را روان دی، اول سر ته وکتل چې یاره کیدای شي څوک یار دوست راغلی ما سره به چې په یو ځای ګناهونه کول، ما سره به محفلو کې ناستو، ما سره به شرابونه څکل، ما سره به غلا تلل، نو ما کیدای شي څوک راسته سر ته ناست دي. ویې کتل څوک نشته، خپو ته یې وکتل څوک هم نشته، یو یار دوست نشته، ښي اړخ ته یې وکتل، ګس اړخ ته یې وکتل، هر طرف ته هر طرف ته وکتل څوک نشته. بیا نا امیده شو، زما عزتمندو د خلکو نه نا امیده شو، څوک هم نشته. یا الله اوس ته یې او زه یم، یا الله ته او زه یم. عجیبه الفاظ دي د معافی ښه، عجیبه الفاظ. یا الله یقینا منم خپل ګناهونه منم، خپل خطاګانې منم، ته مې ډېر زیات خفه کړې او زه لایق د دې یم چې ته ماله سزا راکړې. خو یا الله عرض کوم که چېرې ستا ته ماله عذاب راکړې، ماله سزا راکړې او په دې باندې ستا خدایۍ کې سیوا والې راځي، ستا خدایي پې سیوا کېږي، نو زه بلکل د دغې قابل یم، د دغې لایق یم، ماله سزا راکړه. او یا الله که چېرې ته ما معاف کړې او په دې باندې ستا خدای کې څه کمی نه راځي، نو یا الله عرض کوم، التجا کوم، درخواست کوم، یا الله ما معاف کړي، ما ته معافي وکړي، ما معاف کړي. دغه خبرې اړیږي راړیږي او په دغه کې روح قبض الله روح پرواز کوي. موسی علیه السلام ته الله رب العزت وایي اے موسی په دې خپل قوم کې اعلان وکړه، لړ شه په پلان کې ځای کې زما یو ولی پروت دی، په هغه باندې د هغه تدفین او جنازه کې څوک شریک شو، نو دا هغه خو زما ولی دی چې څوک د هغه په جنازه کې هم شریک شو، ما زه د هغه بخښنه کوم. زما عزتمندو الله رب العزت خو دومره مهربانه ذات دی، الله رب العزت خو دومره کریم دی، خو لیکن زه دومره بې پروا شوی یم، زه دومره د دنیا په محبت کې ور ننوت یم چې ما نه خپل زندګۍ مقصد هېر دی، ما نه هر څیز هېر دی، بس ما ته صرف خپل خواهش مخې ته ولاړ. زما عزتمندو لږ سوچ کول پکار، لږ عرض دا کوم چې الله رب العزت همیشتن هر ټایم د احسان معامله کوي، خو لیکن
دې ته نه دي کتل پکار چې زما ګیره کې کله سپینو لګي نو زه به الله رب العزت نه معافي غواړم. نه، هر ټایم چې کله الله رب العزت احکامات ما ته متوجه شو، بس د الله رب العزت احکامات منل دي، الله رب العزت هر ټایم کې تابعداري کول دي، نو بیا به الله رب العزت ما او تاسو ته ډېره بهترینه د دنیا به هم ډېره بهترینه زندگی او آخرت کې خو بیا انعامات، د انعاماتو یو نه ختمېدونکې سلسله وي. زما عزتمندو عرض مې دا کو چې الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته وایي، موسی علیه السلام ته لړ شه په پلان کې ځای کې زما ولی پروت دی، په هغه باندې چې چا جنازه وکړه د هغې هم بخښنه کوم، هغه خو دی زما ولی. ټول عمر په څه کې تېر شه د الله رب العزت په نافرمانۍ کې، اخره کې ته بخښنه غواړي. خو لیکن الله رب العزت دغه ټایم کې هم نه شړي چې ښه ټول عمر دی زما نافرماني وکړه، کله درته پته ولګېده چې اوس مرګ نږدې دی، اوس معافیانې غواړي. په داسې ټایم کې چې کله زوی بېوسه شي که نه او پلار کې زوري، نو پلار زوی ته وایي ښه اوس دا چل کې، اوس داسې چل کې. نه، الله رب العزت چرم داسې نه کوي، دا الله رب العزت د عادت نه دی. الله رب العزت تر څو پورې چې سا دې ځای ته نه ده راغلې ماری ته که نه، الله رب العزت دا خپل بنده چې کم دی توبه قبلوي. عرض دا کوم زما عزتمندو، خامخا کمی کوتاهی به زما ستاسو نه کېږي، خو لیکن چې کم کمی کوتاهی شوي دي چې په هغې باندې د الله رب العزت نه معافي وغواړو، یا الله ما معاف کړي. الله رب العزت بخونکي مهربانه ذات دی. چې کله موسی علیه السلام لاړو ځنګل ته وګورو، ګوري چې دا څوک دي، چې کله یې وکتو د کلي خلک هم دي، چې ویې کتل دا خو هغه سړی دی چې مونږ د ګناهونو د وجې را شړلی دی. خلک موسی علیه السلام ته وایي اے موسی دا سړی خو مونږ د ګناهونو د وجې د خپل کلي نه را بهر کړی او ته وایه چې د الله ولی دی. الله رب العزت وایي چې چا د په جنازه کې دغه وکړه شرکت وکړه زه یې بخښنه کوم. دا څنګه؟ الله رب العزت وحی راولېږله. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وایي اے موسی دا خلک هم صحیح وایي زم صحیح وایي، دا خلک هم ټیک وایي او زم ټیک وایي، بالکل زما دا بنده و داسې په ابتدا کې و داسې ټوله زندګي یې داسې تېره کړې وه، زما په نافرمانۍ کې تېره کړې وه. خو لیکن چې کله دې ته احساس وشو چې اوس مرګ رانږدې دی، مرګ راتلونکی دی، مرګ راله راځي، نو یې د خپل سر ته وکتل، خپل یاران دوستان یې کتل کېدای شي څوک څوک هم نو، بیا خپو ته وکتل، بیا یې ښي اړخ ته وکتل، بیا یې ګس اړخ ته وکتل، څوک هم نشته، یاران دوستان نشته، خپل خپلوان نشته، رشتہ دار نشته، څوک نشته، هر چا یوازې پرېښو. بیا دغه ټایم کې دې زمانه معافي غواړي. نو اے موسی زما غیرت دا ګواره نه کړه چې زما بندګانو خو دې پرېښود، نو آیا زه هم پرېږدم؟ نو بیا زما په بندګانو کې او په ما کې فرق څه شو؟ زما غیرت دا نه ګواره کوي چې زه په داسې ټایم کې دا خپل بنده پرېږدم. زما عزتمندو الله رب العزت ډېر بخونکي مهربانه ذات دی. خو لیکن چې ما او تاسو خپل دغه ورته وښایو او که د دې برعکس ما او تاسو بهترینه زندگی تېره کړه که نه، بهترینه زندگی، نو الله رب العزت څنګه ما مخکې عرض وکړه که نه چې عشره مبشره نبی علیه السلام ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی. ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، علی فی الجنه، عثمان فی الجنه. دغه شان دی لس صحابه چې کوم دي د دې نومونه اخیستي چې دی به په جنت کې. زما عزتمند دا څه هغوی خپل زندگی د دین اسلام مطابق تېره کړې، د نبي علیه السلام په طریقو باندې تېره کړې او د الله رب العزت احکامات یې پوره کړي دي. ما او تاسو دغه شانتې زندگی تېره کړو، زما او ستاسو دپاره جنت چې کوم دی دا منتظر دی. ما او تاسو به بیا په جنت کې انشاءالله الله رب العزت خوشحاله ساتي. داسې یو زندگی به راکړي چې هغه په هغې باندې الله رب العزت د خپلو انعامات حد کړی دی. خو لیکن د دې دپاره سوچ او فکر دی. زما او تاسو خپل سوچ فکر بدل کړو، ځکه چې زما او تاسو نه دا خبره یې راده چې یاره زما دا زندګي چې کوم دی دا
ختمیدون کې ده، دا به یو ورځ ختم شي. نه زما عزتمندو، یو عجیبه منظر به چې کله الله رب العزت اعلان کوي یا ایتها النفس المطمئنه، اے نفس مطمئنه ارجعی، را واپس شه الى ربک، ستا رب طرف ته، خپل رب طرف ته را واپس شه. فادخلی فی عبادی، زما په بندګانو کې داخل شه. اوس دلته الله رب العزت سوی زما بندگان خو مونږ ټول یو، کافران د الله رب العزت بندگان، الله بنده دی. خو لیکن دلته نه مراد څوک دي چې چا په دنیا کې د الله رب العزت احکامات پوره کړي دي، د الله رب العزت یې منلي دي، الله رب العزت یې خوشحاله کړی دی، په هغه خلکو کې نن د آخر شتم راځه او څه د هغې نه بل غټ اعلان څه وادخلي جنتي، او زما دا جنت ته داخل شه. زما عزتمندو یو عجیبه منظر وی چې ما او تاسو ته الله رب العزت دغه اعلان وکړي چې اے نفس مطمئنه را واپس شه او زما په بندګانو کې داخل شه او زما جنت ته داخل شه. دا به کوم خلک دي زما عزتمندو چې چا د دین اسلام مطابق خپل زندگی تیر کړې ده، الله رب العزت احکامات یې پورا کړي دي، هغه خلک به بیا خوشاله. دا مې صرف دا تصویر یو رخ بیان که چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ومنل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه طریقه باندې خپل زندگی تیر کړې په هغه طریقه باندې خپل زندگی تیر کړه، نو هغه خلکو د پاره دغه انعامات، دغه احسانات، دغه اعلانات دي. خو لیکن چې کم خلق د دې برعکس دي، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو نه منل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم دین راوړی دی هغه یې قبول نه کړ، نو د هغې دپاره رسوایي ده. چې څنګه ما مخکې معرض وکړه که نه، یو صحابي و چې مونږ د مکې او د مدینې په چوکونو کې هغه خلک ولیدل چې په مسلمانانو او په صحابو باندې به یې ظلمونه کول، څښا بویونه به ترې تلل. نو دا صرف د دې دنیا دپاره نه، په آخرت کې به هم دغه شان دي. زما عزتمندو یو عجیبه واقعه آیا دا شوه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو یو وینځه وه د ابولهب، هغه راله په منډه منډه ابولهب ته وایي ای ترو چې ستا د مړ ورور عبدالله زوی پیدا شو. ډېر خوشحاله شو دی او ورته وایي په دې ګوتې ورته داسې کړه چې یعنې ته نن نه بعد ازاده، بس په دغه خوشحاله کې مې تو آزاده کړې. نو چې کله وفات شو مړ شو، بیا د هغې نه بعد خوب کې یو کس ولید، تپوس ترې کوي چې الله رب العزت سره څه معامله وکړه، ورته وایي چې انتهایي بد حال مې دی، په جهنم کې مې انتهایي بد حال دی. خو لیکن چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدائش باندې ما کومه خوشحالي منو کړې وه او هغه خپل وینځې ته مې وی چې زه آزاد یې، نو د هغې اشارې د برکت الله رب العزت زما په دې ګوته کې پی کړي دي او هغه روم ماشوم څنګه روي که نه فیډر ورکې هغه روي، نو دغه شانتي دغه پیزه روم او دکه چې کوم دی دغه زما خوراک دی، هغه دا د هغې انعام او دغه احسان دی. زما عزتمندو دا مې هسې یو جلک یادو چې یاره چې کوم سړي د نبي علیہ الصلوۃ والسلام اتباع وکړي، دا خو صرف په هغه لږ شانته خوشحالي او بیا همیشتن ټوله زندګي چې کوم دی د نبي علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کې تېره کړې ده، دلته یې لږه شانته خوشحالي کړې. الله رب العزت ورسره دومره لوی د احسان معامله کړې ده. په جهنم کې په ګوته کې پی. زما عزتمندو کوم سړی ده ټوله زندګي د نبي علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو باندې تېره کړي، الله رب العزت احکامات ومني، نو د هغه به بیا کم مقامي د هغې مقام هم الله رب العزت ګورې بیان کړی دی. ښه کوم دي صحابه دي چې هغې ګورې چې کله ورته کله نه احساس وشو چې یاره
دا دین چې کوم دی دا حق دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حق باندې پیغمبر دی، نو د هغه ورځ نواله تر زندګي د اخري ساه پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کړی دا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګرتیا یې کړی دا. او یقینا چې سړی د صحابه او حالاتو ګوري کنه حیران شي چې یاره دا داسې خلک هم لاو چې کله په جنگ احد کې مسلمانانو ته عارضي شکست شو، یو صحابي په منډه روان دی، په منډه باندې روان دی، بل صحابي ولا आवाज ورکړي اے پلان کیا چرته تخته قسم مې دې په هغه ذاتي چې د هغه په قبضه قدرت کې زما ساده د الله رب عزت په ذات باندې قسم کوي چې ما ته دا احد د غار نه د جنت خوشبو راځي، راځه چرته تخته راشه چې جنت طرف ته لړ شو. او وی ورغه دا کافرانو په ډله کې ورنن وته تر دې پورې چې شهید شو. چې کله وکته شو د شهادت نه بعد وکته شو نو وی دا اتیاونه د 80 نه سیوا زخمونه د هغه په جسم باندې د تورو او د غشو زما د زمندو چې کله سړی صحیح اتباع وکي کړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته په دنیا کې الله رب العزت د جنت خوشبو یانه ورګي. دا ګوره بعید خبره نه ده چې کله د حقانی شیخ صاحب الحمدلله زه خپل هم تلم یو سړی وي دروغ دی دا واسه خبرې زه خپل تلم الحمدلله د دې خبرې زه شاهد ام گواه یم زکه دا خبره کوم. د حقانی شیخ صاحب ډاکټر شیر علي شاه صاحب چې کله وفات شو الله دې غریق رحمت کی او الله دې قبر د نور نه ډک کی. الله رب العزت خلق ته خی چې کوم سړی د الله رب العزت اتباع د الله رب العزت احکامات ومني، چې کوم سړی د الله رب العزت احکامات ومني کنه نو هغه ته الله رب العزت بل شانته زندگی ورکوي ښه. او خلق ته هم خی چې ګوره د انعام او دومره د انعام معامله مې او د احسان معامله مې ورسره وکړه دونه احسان مې ورسره وکړه. چې کله هغه وفات شو او دفن شو نو څو ورځې د هغه قبر نه چې د قبر سره ودرېدې باقاعده به سړي ته خوشبو محسوسېده، عجیبه خوشبو وخه. زه خپله تلیم الحمدلله. زما عزتمندو کوم سړی چې د الله رب العزت ومني الله رب العزت احکامات ومني نو هغې دپاره په دنیا کې هم خوشحالی دي په آخرت کې هم خوشحالی دي. الله رب العزت اعلان کوي داسې خلکو ته چې کوم د الله رب العزت احکامات پوره کوي د الله رب العزت حکمونه مني نو الله رب العزت څه وایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. صحابه داسې خلکو چې د هغې نه الله رب العزت راضي او دی د الله رب العزت نه راضي وخه. اوس ما تاسو دغه خبره دغه خبره لګه کوم واضحه کوم ما تاسو باندې لږ شانتي دغه راشي کنه لږ معمولی تکلیف راشي کنه نو بس بیا غوبلی او غوغای نه. زما زمونږ لږ ما تاسو د صحابه حالات وګور په ابتدا د اسلام کې هغې ته څومره تکلیفونه یو صحابي باره کې راځي کنه وی بل یو صحابي ورته داسې معانقه یې ورسره کوله داسې مونږ یو بل ته ورته رغاړه کنه ورته رغاړه وته چې داسې شال یې ولا لاس وروړه نو په دې پښتو کې داسې ګوتې ورغلې. حیران شو ورته وی چې پلان تا ولې پلان کیه تا ولې یا ورته وی چې کله ما دین اسلام ته داخل شم کله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین قبول کو نو زما آقا زما مالک چې کوم دی په ما باندې و انتهایی زیات ظلمونه کول تر دې پورې سروټ کې به بل کړی او په هغې باندې به زه سملولم. هغه به زما دا ملا چې کومه چربي ده او کوم غوښې دي په هغې باندې به هغه مړې شوې دا د هغې هغه زخمونه دي. زما عزتمندو په ابتدا کې ما او تاسو د هغې لږه حالات وګورو. ورضوا عنه الله رب العزت فرمایي دي د الله رب العزت نه راضي دي په دغه چې څنګه انعاماتو باندې خوشحاله دي دغه شانتې په امتحاناتو باندې هم راضي دي. ما او تاسو یوازې دا نه چې الله رب العزت را سره کله د احسان معامله وکړي انعام راکړي
او دنیا را ته فراخ کی نو بس بیا خو وا خو لیکن کلګ معمولی د غره باندې راشي تکلیف راشي نو بیا غوبل او غوغای نه. یو دغه بارکه محمود غزنوی بارکه شاید دغه واقعیا ده کنه دغه یو دغه نوکر یو وزیر ایاز هغه بارکه راځي چې دا ډېر زیات وفادارو او دا نور دغه چې کوم دي به ډېر زیات جیلس کېدل ډېر زیات حسد یې ورسره کو کله به سوي وی دی د دې امتحان کو چې ګوره لکه دا د چې ما چې دلته کومه مرتبه ورکړې کنه دا سینه ده وړو کې شانتي امتحان کو دا چې تراو اناري روړ ډېر تراو او ټولې کټ کړو کیه خودل او ټول خپل وزیران څومره کابینه چې واغې هغې ته مخې ته کیه خودل وی هر سړی چې کم دی بس 2-4 دانې خوړلې او بس بیا پرې ښودلې او ویدې چې کوم دی دی لګیا دی بس دغه انار خوري حتی مې که یو هم ورته داسې برن ګوري بل هم ورته ګوري دا ګوره مونږ 2 دانې ونه خوړې هغه ټول انار ختم که راځم خپلې خبرې ته بیا نو وی چې کله هغه انار ختم که نو ویدې ورته په خپله وی محمود غزنوي وی چې آیا تا چرته انار نه دی لیدلی په سترګو سره چې ګوره لکه هغې ټول 2-3 دانې وخوړ دومره تریو دی هغې پرېښود او ته لګیا یې ټول دی ختم کړه چرته انار نه دی لیدلی په سترګو سره هغه ورته عجیبه جواب ورکوي عجیبه جواب ورکوي ورته وایي چې ما ته خپل ابتدا م یاده ده چې کله زه د خپل بانډې نه رالم د خپل کلي نه رالم نو ما سره دا اغوستو دپاره صحیح کپړې م نه وې چې ما صحیح ټولې شلېدلې کپړې وې دا ما سره دومره د احسان او د انعام معامله کړې ده که نه چې زه تا سره اوس خوا کې ناست یم د بادشاه تخت سره خوا کې ناست یم ته ما سره مشوره کوې په کارونو کې نو تا ماله دومره یو لویه مرتبه را کړې ده نو آیا چې ته ما ته دا حکم وکړې که نه چې دا 3 انار وخوره نو آیا زه دام نشم خوړی زه ستا په حکم باندې دام نشم کولی نو سم عزتمندو عرض دا کوم دا واقعه و دا مې د دې دپاره بیان کړه چې ګوره الله رب العزت ما او تاسو له ډېر لوی د احسان معامله را سره ګورې کړې ده ما او تاسو له زندګي را کړې ده ما او تاسو له الحمدلله روغ رمټ جسم را کړی دی ما او تاسو سره هر ورځ ګوره که ما او تاسو دغه وکړو که نه سوچ وکړو هر ورځ ما او تاسو له الله رب العزت یو نوی چانس را کوي یو نوی موقع را کوي ای زما بنده پرون تازه خفه کړی یم دومره کارونه دی خفه کړی خو نن مې دله بیا روغ رمټ جسم صحیح زندگی بیا صحیح سالم میں را پاسولې راشه نن ما سره روغه وکړه هر ورځ ما او تاسو سره ګورې الله رب العزت د احسان معامله کوي د سیکنډ د لحظې په حساب سره ما او تاسو سره الله رب العزت د احسان معامله کوي خو لیکن ما د دغې څیزونو نه سترګې پټې کړې دي زه پې ځان نه خبروم چې ما سره الله رب العزت څومره د احسان معامله کوي نو الله رب العزت چې کله په ما او تاسو باندې احسانات کوي په هغې باندې شکر ادا کوو نو که چېرته الله رب العزت امتحان واخلي او څه امتحان راشي نو په هغې باندې بیا د صبر داسې نه چې بس یو دانه مې لا خوړلي ني معمولي امتحان راغلی ني او تندې مې تریو کړي او بیا غوبل او غوغا مې جوړه کړي نه چې څنګه په انعام او احسان باندې خوشحالیږم داسې به په امتحان باندې صبر کوم دې ته وایي بندګي دې ته وایي د الله رب العزت د رضا دپاره خپل زندگی قربانول نو صحابو داسې کړي ما او تاسو ته نمونې پرېښې دي ګورې ما او تاسو ته ما مخکې معرض وکړه که نه یو صحابي غونډه ملا چې کوم دی داسې وه خو لیکن دا یې نه دي ویلې چې یاره ما دین اسلام ته راغلی یم نو ګوره دا دونه تکلیفونه بس پرېږدوه د دې نه خو زوړ دي نه خو مونږ هم وایو که نه د دې نه خو پلانکې کار داسې و د دې نه خو پلانکې کار که داسې و نو بیا داسې به خو نه زما عزتمندو لږ سوچ کول پکار دي لږ دې طرف ته د خپل ذهن راړول پکار دي چې یاره مال الله رب العزت دا زندګي را کړې ده نو دا د څه دپاره ده د دې مقصد څه دی او دا چې کله ختمه شي نو آیا ما داسې کار کړی دی چې په هغې باندې خپل رب راضي کړم او که نه
داسې زندگی مې تېره کړې لکه چې په ماسخوتن خپل زوی ته رایاد شي چې او ما د خو پلار کار یاد کړی او ما خو سم نه دی کړی، اوس به څه چل کوم. نه، زندگی داسې تېرول دي زما عزتمندو چې په هغې باندې خپل رب راضي کو، خپل رب ته ځان نږدې کو. صحابه وګورئ زما ستاسو په شانتې خلک وو، د هغې هم دغه شانتې دوه سترګې، دوه لاسونه، دوه خپې، یو خوله وه او دغه شانتې د غوښې او د هډوکو نه جوړ بل څه نه نو، خو لیکن څه هغې دغه دین حق وګڼه او په حقیقت کې حق وګڼو، خپله زندګي یې پرې ور واچوله او ثابته یې کړه چې کوم سړی په دین اسلام باندې په حقیقت کې خپل زندگی تیری، هغه په دنیا کې کامیابی او په آخرت کې هم دا کامیابی دا هغه خپل راځي. زما عزتمندو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دا کوله هجرت کو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره د مکی مشرکینو د نبی علیه الصلاة والسلام په سر باندې انعام کېښوده چې چا نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی یا نعوذ بالله مړ کو نو د هغه دپاره سلو خان دي، سلو خان دي د هغه دپاره انعام. ټول خلک لګېدلي وو. سراقه بن مالک د نبی علیه الصلاة والسلام ته رسېدلی و. نبی علیه الصلاة والسلام یې ولیده، دې خپله واقعه په خپله بیانوي، وایي چې کله ورنږدې شم ومې کتل چې نبی علیه الصلاة والسلام د اس مې تیندک و، نو یوړه کې مې داسې یو ټک راغی چې او جوړې زه په غلط یم. وی بیا مې چې زمړه دا خو بس عام لکه مونږ څنګه وایو که نه، مړه بس وشو نو وشو که نه، هسې مې اس تیندک و. بیا ورپسې روان شو. وایي چې کله ور روان شو نو یې اس مې دویم تیندک و، نو یې هغه چې کوم اټک و که نه وي هغه نور سیوا شو. خو بیا هم اخوا سلو خانو طرف ته لکه نن سبا چې ما او تاسو بس همیشتن دغه دنیا طرف ته سوچي که نه، بیا مې سلو خانو طرف ته سوچ لاړ، اس مې پاس او بیا مې ورپسې وځغلو. وایي چې ور روان شوم څنګه اس مې تیندک و تر پنډو پورې ښخ شو. بس ما ته پته ولګېد چې دا زما د وس کار نه دی، زه په غلطه باندې ولاړم. نبي علیه الصلاة والسلام نه مې معافي وغوښته. وی هغه وی چې ما معاف کړې ځه. دا نبي علیه الصلاة والسلام اخلاق دي. ورته وی چې زه ما معاف کړې. وی بیا هم زما زړه قرار ونه کړ. وی ما ورته وی چې ما دا لیکل راکې چې تاسو زه معاف کړې. وی په یو هډوکي یا خو شاید په یو هډوکي باندې راته خپله معافینامه ولیکله چې ما ته معاف کړې او زه. نو ما ورسره دا لوز وکړ چې په دې طرف به څوک هم نه راپرېږدم، چې څوک هم راځي که نه زه به ورته وایم چې دا ما دومره دا علاقه کتلې د نبي علیه الصلاة والسلام دلته نشته، ځئ خپل کار کوئ ځئ. نو نبي علیه الصلاة والسلام چې کله دا معافینامه ولیکله که نه نو او ده ورسره دا خبره وکړه، زه دلته سلو خان پرېښودل، څه سلو خان یې پرېښوده، د دې نه بعد راتلیم شو لکه نن سبا مونږ څنګه دوه غلاپن کوو که نه، دوه مخزې کار کوو، راتلیم شو هغې ته ویلیم شو چې ما خو پلانکي ځای کې لیدلی و که نه، ورشئ ورپسې. داسې ونه کړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام چې کله معافینامه ولیکله نو یې ورته یې ویل چې ستا په لاسو کې چې کوم دی زه د کیسر او د کسرا بنګړي دا وینم. هغه پیشنګویي چې کوم دی بیا د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې پوره شوه. چې کله د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې دغه علاقې پته شوې او د کیسر او کسرا هغه مال غنیمت راغی، نو عمر رضی الله عنه د ټولو نه اول چې کوم دی سراقه بن مالک ته آواز وکړ، هغه یې راوغوښته او دغه د کیسر او کسرا هغه بنګړي چې کوم دی هغه یې راواغېست او هغه ته ور واچو. یا په ژړا شو. د نبي علیه الصلاة والسلام هغه پیشنګویي نن ثابته شوه. زما عزتمندو دلته دنیا پرېښوده، هلته وله دنیا خپله راوسته، الله رب العزت وله دنیا خپله راوسته. نو عرض دا کوم چې ما او تاسو خپله زندګي د دین اسلام د احکاماتو مطابق راولو، د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې تېره کړو، نو په دنیا کې به ما او تاسو کامیاب یو، آخرت کې به انشاءالله الله رب العزت ما او تاسو ته کامیابي راکړي. الله رب العزت په دغې خبرو عمل کول اسان کړي. الله رب العزت ما او تاسو ته د الله رب العزت په احکاماتو باندې زندگی تیرول آسان کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.